حضرت ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت را نقل کی. نبی علیہ السلام وی ان اهل الجنه لا يحتاجون الى العلماء في الجنه. جنت والا په جنت کې علماء ته محتاج وي کما يحتاجون في الدنيا. داسې به ورته محتاج لکه څنګه چې په دنیا کې محتاج. نبی علیہ السلام وی خلق به د الله دیدار لاله شي او چې کله د دیدار نه واپس کیږي نو الله جل جلاله څوک خالی لاس نه واپس کوي. نو الله به ورته ووایي تمنوا ما شئتم. ای خلکو څه وغواړئ؟ د چا دیدار له راغلي یئ؟ د هغه لوی الله دربار ته راغلي یئ. څه وغواړئ که نه نو دا خلک به په دغه ټیم کې زیړې خولې ونیسي. واوره نبي علیه الصلاة والسلام وی دا خلق به علماء ته راستانه شي. وی به ورته ماذا اتمنى على ربکم. ای مولیانو موږ ته ووایه موږ د خپل رب نه څه وغواړو. علماء به ورته وایي تمنوا کذا و کذا. د الله نه پلانکی شیز وغواړه. ته به په جنت کې عالم ته محتاج یې. نو یو ما ته وایي زه به منیر شاکر ته هغه پکولی چې چپ په سر کړی وایي زه به هغه ته ووایم. ما ورته وی هغه غریب خو به په پولیس رات کې ښکته تللی. وی څنګه؟ ما یا پولیس رات نه مني. نبی علیہ السلام وی د پولیس رات جهنم د پاسه تللی او یو کاڼی چې پکې روان شي نو په 80 کاله کې به د دې یخ ته راسي. نو منیر شاکر خو به ایسته د پولیس رات نه ښکته کالټي شوی روان بی نو ته به منیر شاکر ته انتظارونه کوي. بیټا جنت کې به ته علماو ته محتاج یې. چې تا په دنیا کې د علماو سره مرګستیا نه ده کړې هلته به ورڅه څه وکړي.